حدیث مبارک کی راځي چې د دریو کسانو سره به الله د قیامت په ورځ باندې خبرې ونه کی، نه به الله د دوی طرف ته په نظر د رحمت باندې وګوري او نه به الله دوی د ګناه نه پاک کی، او د دې کسانو د پاره به دردناک عذاب وي. راځئ محترمو چې موږ معلوم کو چې دا درې قسمه کسان په څه داسې لویه ګناه کې مبتلا دي چې د دوی د پاره دومره سخته زورونه راځي چې د قیامت په ورځ به د الله رحمت خاص وي د مؤمنانو د پاره، او په دغه ورځ به د مسلمانان د الله د رحمت نسی محروم وي. نو که چېرې موږ په دې دریو کسانو کې راځو نو چې موږ او تاسو فوري په صدق سره د دغه ګناه نه څه توبه وباسو، او که موږ پکې نه راځو نو چې بیا هم معلوم کو چې دا کم ګناهونه دي چې په زندګۍ ته ځان وساتو او د الله د پیغمبر د ښکلی ارشاد نور مسلمانانو ته ورسو. حدیث مبارک کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ او فرمایل چې درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله د دوی سره خبرې نه کوي، نه به الله د دوی طرف ته د رحمت په نظر ګوري او نه به د ګناه نه پاک کی، او د دې دپاره الله دردناک عذاب تیار کړی. او حدیث کې راځي چې دا خبره نبی علیہ السلام درې پیرې وکړه. دې تاکید ته سوچ کوه ښه، درې پیرې نبی علیہ السلام دا خبره څه کړله، تکرار کړله. حضرت ابوذر رضی الله عنه موجود دی، هغه ویریدو، سخت ویریدو، او نبی علیہ السلام ته وایي خابوا وخسروا من هم یا رسول الله، دا خلق خو هلاک شو، دا خو تباه شو، د الله پیغمبر دا څوک دي، دوی خو د نقصان سره مخامخ شو. نبی علیہ السلام ورته فرمای المسبلو، یو پاغي کې مسبل دی. مسبل هغه نارینه دی چې د ګیټۍ په پینسو کې پټي، په لنګ کې پټي، په پینټ کې پټي. صحیح شولا؟ دا ګناه کبیره ده، دا نن سبا څوک ګناه نه ګڼي. دا ګناه په معاشره کې دومره عام شوې ده چې چاته ګناه نه ښکاري، او چې د کم نارینه ګیټۍ په پینسو کې پټي دا خلکو ته هوښیار او تکړه سړی ښکاري، او چې چا ګیټۍ ښکاره کړي او پینسي اوچتي نو دا خلکو ته بېوقوف او ساده ګل ښکاري. حالان کې دا بعضې کسان مانځه ته پینسي اوچتي کړي، چې مونځ نه راوځي نو بیا پینسي راښکته کړي. دا په مونځ کې هم ګناه کبیره ده چې د کم نارینه ګیټۍ پټي، او دا د مونځ نه بار هم څه ده جي ګناه کبیره ده. او په دې ګناه کبیره کې نن عام مسلمانان په عام معاشره کې دا سری جي دا مبتلا دي. نو یو دا کس دی. صحیح شولا؟ دویم څوک دی المنانو، هغه کس دی چې نیکي د چا سره وکړي بې پسباتي، په خلکو کې ذلیله کوي، شرمۍ، دا نیکي در سره ما کړی، مړه ته د سوې دا خو در سره ما احسان وکړو، دا خو در سره ما نیکي وکړه، دا خو ما درله دا سیز در کو، ما در سره امداد کړی، ځکه دې حد ته راورسېدې. خلکو کې ذلیله کوي، رسوا کوي، او هغه خپله نیکي پې څه کوي اثباتي. دا مرض په زنانو کې ډېر دی او بیا په نارینهو کې هم دی. نو دویم نمبر څوک شو؟ نیکي زباتون کې دا شو. دریم نمبر هغه کس دی چې خپل مبیعه، خپل سامان په دروغه قسمونو سره څه کوي، د هغې مانګ سیوا کوي، د هغې ریټ بړاوي، په دروغه قسم خوري چې کوم سیز خرڅوي، او قسم خوري چې دا خو ماله په دې نه دی راغلی، هلن کې د هغې نه ارزان راغلی، او قسم خوري چې ما نه په دې باندې په ګران ریټ غوښتو، ما نه دی خرڅ کړی، په قسمونو سره د دې خپل سیز ریټ بړاوي، مانګ یې سیوا کوي. نو دریم نمبر دا کس تاسو سوچ وکړئ چې نن په معاشره کې په دې درې قسمه ګناهونو کې څومره خلک مبتلا دی. نو لهذا موږ او تاسو له پکار دي که په دې ګناهونو کې مبتلا چې توبه تې وباسو، او نور امت مسلمه ته هم د الله د پیغمبر د ارشاد ورسو. که سره څوک هم راه راست باندې راشي نو ان شاء الله زمونږ او ستاسو به هم پکې د اجر او د ثواب سوي. وصلی الله علی النبی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تر درد په باره کې شکایت کوي چې د الله پیغمبره د کله نه چې ما اسلام قبول کړی دی نو زما په وجود کې په یو ځای باندې درد راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه صحابي ته یو بهترینه نسخه خي، او د هغه صحابي په واسطه باندې امت ته دا تعلیم ورکوي چې ستاسو په بدن کې په یو ځای باندې درد راغی او تاسو دا کلمات په هغې باندې په دې طریقه باندې وویلې، نو تاسو به د دغه درد نه نجات څه کوئ، دا به بیا مومئ. نو یقینا چې کومه نسخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله دې امت ته ورکړې وي او د هغه په مبارکو شونډو باندې هغه بیان شوي او د هغه په مبارکه خوله باندې
هغه کلمات چې کوم دی بیان شوي وي نو یقینا زما محترمو دا به د کمال نه خالی نه راځئ چې موږ او تاسو د هغه نسخې لټون وکړو هغه موږ خپله کړو هغه خپلو نورو مسلمانانو رونو ته هم ورسو که څوک د وجود په دردونو کې مبتلا دی د سر په درد کې مبتلا دی د ګردې په درد کې مبتلا دی دې نه علاوه د معدې په درد کې مبتلا دی یا د وجود دردونه دي د جوړونو دردونه دي د پنډو دردونه دي په داسې قسمه دردونو کې دی مبتلا دی چې هغه د په بدن کې زاړه را روان دي یا داسې دردونه چې ناڅاپي د په بدن کې روچت شو نو د دغې دپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته کومه نسخه ښودلې ده د صحابي په واسطه باندې امت ته کومه نسخه ښودلې ده نو راځئ چې موږ او تاسو یې خپله کړو نو دا به زموږ او ستاسو دپاره ډېره لویه څه وي فایده وي چې پوره په عقیدې سره او پوره په پوخ یقین سره موږ او تاسو دغه وظایف دغه کلمات چې ډېر آسان دي ډېر مختصر دي او ډیر د کمال نه ډک دي چې دغه منګ او تاسو خپل کو نو ان شاء الله العزیز هر قسمه تکلیف او هر قسمه درد د دینه به منګ او تاسو ته نجات شي هغه به منګ ته حاصل شي خدا به زمون کوشش وي چې منګ څومره زمون رونه دي زمون خويندې دي څومره مسلمانان دي چې منګ ټولو ته ورسو داسې نه چې په خپل ته فائدہ والو او نور خلک د هغه فائدې نه محروم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي شکایت کوي چې زما په وجود کې په پلانی زبانه درد دی د کله نه چې ما اسلام قبول کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وی ته دی دا لاس راواخله او په حق ځای باندې کې د په کوم ځای باندې چې ستا درد دی صحیح شوله که نه او بیا 3 کرته بسم الله ووایه 3 کرته بسم الله ووایه او د هغې نه پس دا کلمات ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر معنی څه ده زه پناه نیسم د الله په مدد سره من شر ما اجدو د شر د هغه څه نه چې زه محسوسوم دا په کوم ځای چې زما درد راغلی نو د دې چرته د لوی شر او د لوی مصیبت سره زه مخامخ نشم د دې د شر نه او دا د دې چې کوم تکلیف دی په ما د دې نه زه پناه نیسم د الله په مدد سره او د هغه په قدرت سره و احاذرو او د هغه درد نه چې هغه هغې د وجې نه زه یریږم صحیح شوله زه یره محسوسوم ما ته اندېښنه ده نو د دغې نه زه څه د الله په مدد سره او د هغه په قدرت سره زه پناه نیسم نو 2 کرته به بیا ده ووې 3 کرته به بسم الله ووې 2 کرته به ده ووې نو الله جل شانه دغه صحابي وي چې کله ما دا عمل وکړو د هغې نه پس دا درد ما بیا محسوس کړی نه دی نو راځئ چې موږ او تاسو هم دا نسخه خپله کړو که په چا دایمي دردونه دي نو دا وظیفه دی کوي هر ټیم دی کوي او که په چا ناصافي درد دی نو دا وظیفه دی په یقین سره کوي ان شاء الله العزیز الله به د دې نه نجات ورکوي وصلی الله علی النبی الامین یو بنده د جنابت په حالت کې وي آیا دا په دغه حالت کې ذکر او تلاوت دعاګانې وغیره دا کولی شي کو نشي کولی دا یوه اهم او ضروري مسله ده او اکثر خلک د دې په باره کې تپوس کوي مهرباني وکړئ نن به تاسو سره په دې کې ډېرې ښایسته او اهمې خبرې چې کوم دی هغه ستاسو مخې ته بیانیږي نو لازمي به دا ګورئ او ان شاء الله په خپله به دا مسله زده کوئ او نورو خلکو ته به یې مرسوئ او ډېر خلک دا تپوسونه کوي یو بنده دی نارینه دی زنانه ده او هغه په حالت د جنابت کې دي غټه بېودسۍ کې دي موږ پښتانه وایو یاره په غسل کې نو آیا په دې حالت کې دا ذکر درود شریف استغفار کلمه طیبه وغیره دا کولی شي که نه او تلاوت د قرآن کولی شي که نه ټیک ته ګوتې خو لاس خو نشي ورولی په یادو کولی شي کو نشي کولی ټیک شو دا ضروري مسلې دي دا په دې کلپ کې تاسو واورئ او زده کوئ اول مسله خو دا چې سړی د جنابت په حالت کې که نه نو چې څومره ذکرونه دي نو ټول دی کولی شي استغفار وی لا اله الا الله وی سبحان الله وی الحمدلله وی الله اکبر وی دا وظایف ټول شو درود شریف شو دا ټول د جنابت په حالت کې انسان ویلی شي بالکل ویلی شي په دې کې هیڅ ګناه نشته او ثواب پې میلاویږي اجر پې باندې میلاویږي اول مسله خو دا کلیر شوه دویمه دا ده چې آیا د قرآن تلاوت کولی شي کو نشي کولی نو ګوره دلته مسله دا ده چې د قرآن تلاوت که لاس وروړي هم جایز نه دي ټیک شوله په دغه حالت کې خو بالکل نشي کولی او په یادو خبره شو نو په یادو د قرآن تلاوت نشي کولی ټیک شوله خو ګوره چې د تلاوت په نیت باندې د قرآن څه حصه وی نو په یادو نشي ویلی په حالت د جنابت کې نور ذکرونه
دعاګانې مسنون دا ټول ویلی شي او کولی شي په دغه کې ګناه نشته بلکې باعث اجر دی اجر پې ملاویږي ټیک شوله بعضې وخت داسې وشي چې انسان په حالت د جنابت کې او د ده یو وظیفه هغه د نه پاتې کېږي استغفار درود شریف صحیح نو هغه بالکل دی ویلی شي بېشکه بې شوبې بغیر د تردد نه او اجر پې ملاویږي او ګناه پې باندې نشته خو تلاوت د قرآن دی په یو حالت کې هم نشي کولی لاس خو بالکل نشي وروړی چې تلاوت وکړي او په یاد د تلاوت د قرآن دا نشي کولی خو ګوره دلته یو اهمه خبره ده او هغه په ذهن کې واچوئ او خلکو ته یې ورسوئ هغه دا ده چې د قرآن هغه آیاتونه چې هغه دعاګانې دي د دعاګانو په طورم ویل شي لکه آیات الکرسی د دعا په طورم ویل شي دغه شان چې کم دی نو اخیری صورتونه د سحر ماښام دعاګانو کې دا هم راغلي دي یا بسم الله د نو دام د قرآن حصه ده یو سړی یو کار شروع کوي په حالت د جنابت کې دی نو دا بسم الله وایي که نه زنانه ده په حالت د جنابت کې دا ماهواري بیماری ورته راغلی ده او په دې حالت کې په کور کې لګیا د جارو شروع کوي پخلی شروع کوي جامې انزل شروع کوي استری شروع کوي نو آیا دا به په شروع کې په ابتدا کې بسم الله وایي که نه به وایي او په حالت د جنابت کې ده یا سړی دی په حالت د جنابت کې دی نو بسم الله د قرآن آیت حصه ده دا د قرآن حصه ده ټیک شوله نو دا ویلی شي که نشي ویلی یا آیت الکرسی ده بطور دعا په نیت د دعا سره ښه په نیت د تلاوت سره نه دا ویلی شي که نشي ویلی او دغه شان یا اخیری صورتونه دي ټیک شوله سحر ماښام یې بعضې خلک وایي نو په حالت د جنابت کې د زنانه آیا دا ویلی شي که نشي نو ګوره دلته مسله دا ده لکه څنګه چې دارالعلوم دیوبند په دې باندې فتوا ورکړې ده چې اعوذ بالله او بسم الله د ویلو ضرورت نشته ده که دا خلک تلاوت ته وي او نور ته آیات الکرسی هم ویلی شي په نیت د دعا ګورې په نیت د تلاوت نه ستا په نیت کې به دا نه چې زه د قرآن تلاوت کوم بیا خو سخت جرم دی ګناه ده په نیت د تلاوت نه په نیت د دعا او دغه شان چې کم دی نو بسم الله الرحمن الرحیم هم ویلی شي په نیت د دعا او دغه شان که د اخیری صورتونه څوک وایي نو ویلی شي په نیت د دعا باندې اعوذ بالله بسم الله ویلو ته ضرورت دلته نشته ځکه چې اعوذ بالله بسم الله دا به د قرآن تلاوت ته وي او دا دلته په نیت د تلاوت ته نه وي او نه په نیت د تلاوت ویلی شي په دې حالت کې نو دلته ته په نیت د دعا وي نو په نیت د دعا باندې چې څنګه بسم الله ویلی شي داسې آیت الکرسی هم ویلی شي داسې اخیري صورتونه هم ویلی شي او داسې که نور د قرآن واړه آیاتونه چرته په مسنون دعاګانو کې راغلي وي سحر ماښام نو هغه هم بېشکه بې شوبې ویلی شي چې په دې باندې انسان نه ګناهګارېږي او دغه دعا چې کومه به ده کوله نو هغه پې باندې باقاعده ادا کېږي ګوره دا ډېر اهمه مسله ده ګوره چې په دې ننني کلیپ کې تاسو سره بیان شوله تاسو به ضرور دا مسله زده کوئ او دا به نورو خلکو ته هم رسوئ جزاکم الله خیر احسن